أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بیشک الله اډر کوي تاسو ته چې ادا کوي امانتونه خپل خاوندانو لا روایاتو کې راځي چې د الله جل جلاله پیغمبر چې کله مکه معظمه فتح کا عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنہ راوغختلو چې هغه راغ نو ورته وای چې ماته دا چابی راکا نو چابی ورته ورکول نو عباس رضی الله تعالی عنہ پاسې دوی دا الله رسول زما پلار او مور دې پتا قربانی د زمزم او ببم زور کوم او دا خانه کعبه دا دروازه بم ز کولاوم او بندوم نو عثمان رضی الله تعالی عنہ اغلاس خپل رستو کو عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ مراد دے نبی علیہ السلام ورتوي چې دا چابی را کا عثمان وای دا چابی دا الله په امانت باندې را کا نو خانه کعبه دروازه کولاو کا بیا طواف پکیو کو آیت شریف نازل شو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بیشک الله اډر کوي تاسو ته چې ادا کوي امانتونه خپل خاوندانو ته خپل خاوندانو له تاسو امانتونه واپس کوي بیا عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ ته چابي ورکه چې دا ځان سره سنبال کا نو واقعو خو د دې بارکه د چتا چابي عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنہ ته واپس کا خو مفهوم د دې آیت چې دینو آغا عام دی امانت چې کم یو امانتم وی نو داغې د ادا کولو اډر راغلی دی حدیث شریف کې راځي لا ایمان لمن لا امانت له ایمان معتبر نه دی داغه چا چې امانت داری نوی داغه چا کې چې امانت نوی بل حدیث شریف کې راځي چې امانت کی خیانت کول دا د منافقانو یو دا علامون یو علامه ده امانت کی خیانت کول دا د منافقانو علامون یو علامه ده اوس امانت چې دی دا په غنو سيزونو کې امانت راځي لکه یو سړی تا سره امانت کې خودلو نو دام امانت ته پیسې در سره کې خودلې بیا ورته پیسې واپس کا تا باندې یو دکاندار سودا خرڅ کړلا گاډي در باندې خرڅ کا سودا در باندې خرڅ کړلا تا ته پیسې را واړې دلې تا سره نیټه کې خودلا نو ته هغه ته د خپل پیسې واپس کا دکاندار ته خپل پیسې واپس کا بیپاری ته خپل پیسې واپس کا دا امانت ته ځکه چې الله جل جلاله فرمایي فایزا امنتم فایزا امن بعضکم بعضا فلیؤدي الذی اؤتمن امانته وای کتا تاسو یو بل په امن باندې کینو چې کم سړی امانتدار جوړ شوی هغه د خپل امانت ادا کی دا شانته یو سړی نه بل سړی مشوره غواړي حدیث شریف کې راځي ان المستشار مؤتمن چانه چې مشوره طلب کړي شي د امانتدار جوړ کړي شوی دی چانه مشوره طلب کړي شو د امانتدار جوړ کړی شوی دی د ښه مشوره ورکي ډوک بوک دی نه کوي نو ډېر خلک داسې میتبت نه مشوره وغواړي یا بدله داسې یو کنده غوندې کنستي بیدله خرابه مشوره بدله درکي نو
مستشار چانه مشوره طلب کړی شي نو هغه د صحیح مشوره ورکوي د امانتدار جوړ کړی شوی د خیانت نه کوي دغه شانته امانت د انسان د لاس لکه روایتو کې راځي وي الله جل جلاله د انسان دا شرمګاه پیدا کوي دا امانت ته شرمګاه امانت شو د انسان دا لاس او خپې پیدا کوي دا امانت ته لاس او خپې امانت شو انسان سترګې الله پیدا کی وای دا امانت ته لکه الله جل جلاله فرمای یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور الله جل جلاله پیجن یا خیانت کون کی سترګه او سترګه ضرورا پردای خزه ته شیش لګولې دي او سترګې په ورخه کړې ده ګوري ورته او بیا د پړکی چې داغه لیدلو نه چې کم خیالات راځي نو الله پاک وای وما تخفي الصدور هغه چې پټوي سینې خیانت کون کی سترګه هم الله پیجني او چې پړکی بیا د کم خیالات راځي هغه نه الله خبردار دی دغه شانته الله جل جلاله د یوسف علیہ السلام خبر نقل کئ لیعلم انی لم اخنه بالغیب وان الله لا یهدی کید الخائنین یوسف علیہ السلام چې کله خپل برات ښکارا ک د زلیخې نه تپوس وکړی شو د مصر نورو خوبصورت خزونه تپوس وکړی شو چې دا یوسف علیہ السلام کیسه چلو چې تاسو ونه طلب کولو نو ټولو وی چې دا الله پنا کې خو هیڅ چلم نو زلیخه چې راو بل زلیخه وی یوسف علیہ السلام کی اس غلطی نوا ما ددن طلب کړو نو یوسف علیہ السلام وای چې عزیز مصر پوښی چې ما د سره خیانت نه ده کړې په اهل د دې کې او الله خیانت کوونکو ته هدایت نه کوي یو سړی د بل پکور کې نوکر دی یو سړی د بل پکور کې نوکر دی نو دا هغه د کور هغه خزي دا غلونه خويندې هغه ټول د سره په امانت کې دي نو حدیث شریف کې دام راځي چې اخره زمانہ کې به امانتداري د خلکو نه بوزي اخره زمانہ کې به امانتداري د خلکو نه بوزي امانتدار سړی به درته ډېر کم ملاویږي امانتدار سړی به تاله چې دی نو هغه به درته ډېر کم ملاویږي اکثر به خیانت کوونکي خلک وي امانتدار سړی پسې به ګرځي پسو سو کې به یو دانه ملاویږي یو څو دانې بدله ملاویږي په زرګونو کې به یو څو دانې ملاویږي نو دا امانتداری دی او سړی ولګېدلو رو لګېدلو بل رور له کور پرې خودلو دا کور چې دی د بال بچ دا ټول دی رور سره امانت دی یو سړی ولګېدلو دکان کې ځان سره کس ساتلې نوکر ساتلې د هغه دکان د سره امانت کې دی امانتدار جوړ کړی شوی
قرآن مجید تا اللہ جل جلالہ امانت ویلی دی اللہ جل جلالہ فرمائلی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. شریعت او دین یا قرآن مجید پدی وقت سره دا امانت تے اللہ پاک کوئی منگا امانت سامڑا کو آسمانونو زمکی غرونو تا انکار یو کو د دیو چتولو نو انسان ولګي دلو دایو چت کا نو الله جل جلاله وجه تاسو امانتون خپل علاقه کې د یو مشرۍ د پاره یو سړی مقرر کول غواړي د ملک بادشاہ جوړول غواړي د دې د ملک د بادشاہ دا سیټ چې کم دینو دا سیټ امانت دی دا علاقې د بادشاہ سیټ چې دینو دا امانت دی د یو وزیر سیټ دا امانت دی نو چې دا امانت شو نو چې څوک د دې متعلقه خلق وي نو دا به هغه خپل اهل سړی ته به ورکوي او که دې کې څه کمې زیاتې وکړو دا ټول مجرمان دي نو دا امانتونه دي نو الله جل جلاله وایي چې خپل اهل ته چې څوک د امانت اهل وي نو خپل امانت هغه ته ورکوي او ظلم او زیاتې مه کوئ چې یو کار حق د یو ورکوئ فیصلې کوي یو سړی فیصلې چې کولی شي دام فیصله کولم دام یو امانت دی نو دا فیصله به هم دی په انصاف باندې کوي چې د چا حق دی هغه ته به حق ورکوي دا نه چې بس نیم ستا شو نیم د ده شو حقدار ته حق به ورکوي فیصله کوونکي امانتدار جوړ کړی شوي دي او کوم شی چې وي هغه امانت دی نو فیصله کوونکي به لګي او امانت خو خپل اهل ته ورکوي هغې کې به چې دی نو هغه روانې به نه کوي نو الله جل جلاله فرمایي دغه شانتي د جمعات امامتی چې دی نو دا یو امانت دی اوس امام چې دی نو دی امانتدار جوړ کړی شوی چې امام امانتدار جوړ کړی شوی دی نو دی به د امامتۍ پوره خیال بساتی د موس خیال بساتی چې دی امانت پورا ادا کیا سره چې دی اولاد دلته کی او ګرځي په علاقو په بازارونو په پټو او په کورونو کې نو امام هم دیم امانتدار جوړ کړی شوی امانت به دې صحیح طریقه باندې ادا کوي کچرواتو کې راځي ان الامام مؤتمن امام امانتدار جوړ کړی شوی دی چا در سره خبره وکړه په مجلس کې هلکه دوه کسان کېناسته یو خبرې مو کې دا خبره داسې ده دا داسې ده دا مجلس هم امانت دی چې اوس ته لاړ شي هغه دلته کې خبرې کړي او ته بل ځای کې چېرته خبرې سټارټ کړي بس د مجلس خبرې بس د مجلس پورې امانت دي یا بل ځای کې به کیسې به نه جوړې څه ورسره نور د ځان نه یو ځای کې او څه ورسره هغه خبرې وکړي او شر او فساد جوړ کړي ان الله یامرکم بیشک الله حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات دا چې ادا کوي امانتونه الی اهلها خپل اهل ته خپلو خاوندانو ته امانتونه چې دی هغه ادا کوي وَإِذَا حَكَمْتُمْ هغه وخت کې چې فیصله کوئ تاسو ان تحکموا بالعدل دا چې فیصله وکئ تاسو د انصاف خلکو مابین کې فیصله کوئ نو د انصاف فیصله وکئ دا هم د امانت یو باب دی نو تاسو ګورئ د انصاف فیصلې کیږي کم جج او کم مشر او کم قاضي د انصاف فیصله کوي د انصاف فیصلې څوک کوي نو امانتداري خلکو نه وتې ده وَإِذَا حَكَمْتُمْ
هغه وخت کې یو چې یو سړی فیصله کوي د انصاف نو ډېره ښه خبره ده دې سره په ملک امن راځي خوشحالي راځي چین او سکون راځي وَإِذَا حَكَمْتُمْ هغه وخت کې چې فیصله کوئ تاسو بین الناس په مابین د خلکو کې ان تحکموا بالعدل دا چې فیصله وکئ په انصاف باندې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ یو ځل بډې ووالي وای دا الله رسول ما چې ته گورنر جوړ کا نبی علیہ السلام ورته وای اے ابو ذر ته ضعیف او کمزور او دا گورنری کول او مشري کول دا یو امانت ته او دا د قیامت پر ورځ رسوایی دا او پیمانتیا دا مگر هغه چا د پاره چې هغه په حق سره دا واخلي حق ادا کیا بل وای ابو ذر زوینم تا چې ته کمزورې او زه تا د پاره هغه خبره خوښوم چې د خپل ځان د پاره خوښوم وای د دو سړو باندې هم ته امیر م جوړېږه او دو سړو په ما باندې ته هم مشري مه کوه او د یتیم د مال چې دی نو هغه ته مشر او والي مه جوړېږه ان الله بېشکه الله نعم زموږ د دې ملک او د دې علاقې وزیرانو وغیره ته دا حکومت پیسې ورکړي چې دا د عوامو په فلاح او بهبود کې ولګوي دا اوس د امانتدار جوړ کړی شول چې وی لګوي که د کلي ناظمان دي او که د ضلعې ناظمان دي او که وزیران دي که وی لګوي دی امانت ادا کو که وی نه لګولو نو دی خیانت وکړو ان الله نعم ما یعظکم به بېشکه الله ډېر ښه دی هغه چې نصیحت کوي تاسو ته په هغې باندې چې نصیحت کوي هغه خبرې ډېرې ښې دي خو تاسو وله غاړه نه ږدئ اړې کوئ او روانې کوئ ان الله بېشکه الله نعم ډېر ښه دی ما هغه یعظکم به چې نصیحت کوي تاسو ته په هغې باندې چې امانتونه ادا کوئ فیصلې په انصاف باندې کوئ ان الله کان سمیعا بصیرا بېشکه دی الله اوریدونکي زموږ د ملک دا څومره مشران دي دا ظالمان هر څه په بډه باندې ووایي ټول زور کمزور عوامو ته راوځي عوام د مخکې نه مظلومان او ورځ تر ورځه پې ظلمونه پې اچولی شي دا د ټولو امانتونه نه ادا کوي مشران واخر دعوانا